حادثه ونداګانې دا مشرانو ته ورسو او مشرانو خبرې تاسو ټول واورئ ټول ملګري دا هفته لس ورځې مخکې چې کوم په پنډۍ باندې دې چوک ته موږ تاسو ټول ملګري تلو تاسو وکتل چې تاسو سره هلته څنګه قسم ظلم زیاتی وشو زه به یو خبره کوم چې شلتالو ته به شلتالو وایو شفتالو شفتالو به نه کوو دا جګړه چې دا ستاسو پاکستان آرمي سره ده دا جګړه زموږ چې دا هغه ISI سره ده صفا خبرې به کوو شکور خان نه شهباز شریف سے حیثیت شته نه د زرداری سے حیثیت شته دا چې څه کېږي موږ سره دا د فوج او د ISI د وجې کېږي په دې ملک باندې دا کوم ترامیم چې کېږي دا دغې فوج نه او دغې ISI له قبضه ورکوي په دې ملک باندې عزیز خان په ډېر تیزۍ کې یو خبره وکړه چې زموږ د قوم په وسایلو باندې لګیا یې قبضه کېږي چې کوم په دې زړه چې موږ ورته فاټا وایو یا ټرایبل ایریا مو ورته وایي یا چې علاقه غیر به مو ورته وایي چې نن ورته وایي مرج ایریا وایو په دغه کې چې کوم معدنیات دي په هغې باندې لګیا یې قبضه کېږي دغه ځای نه تیل روزي کرکو کې تیل روزي یورینیم روزي خدای خبر کوم نفراید او کوم قسم دغه معدنیات روزي خو دغې خلکو ته یې څه فایده نه رسي ټوله فایده یې رسي فوج ته تاسو سره زه دا ما خبره کوله چې هفته لس ورځې مخکې چې کوم موږ هلته تلو زموږ د پاکستان حکومت سره جګړه نه وه زموږ یو ایټمي حکومت سره مقابله وه موږ یو ایټمي حکومت له شکست ورکړ ځکه درته دا وایم دا ملګري ډېر به په هغې کې و هلته زه پکې دا کسان وینم چې د هلیکاپټرونه به موږ باندې انسو ګیس راویشته او څه بل شانتې انسو ګیس و چې د هغې هغه اثر ډېر لرې پورې زه دې ادارو ته وایم زه یې فوج ته وایم زه حکومت سره تعلق نه ساتم ځکه هغوی اړو څه حیثیت نشته زه ته خدای ته وګوره او رسول ته وګورئ دې ملک باندې رحم وکړئ تاسو دا ملک ته لاس ووځي دا بل ورځ کې منظور پښتین راغلی دی دا وګوره دا یو ډېره غټه خبره ده چې زه ستاسو د صوبایي حکومت په دې خپل علاقه کې په دې خپلې صوبه کې د خونریزۍ نه چې دی نو تاسو بچ کړئ دا قوم یې بچ کړئ زه د قسم په دې خبره خورم که زموږ صوبایي حکومت پکې مداخلت نه وکړي په دې کې دا 4 کسان چې شهیدان شوي دا به کېدای شي 400 او 500 کسان دا د شپې ټول زموږ د سپیکر صاحب په هغې کې دا حکم ستاینه وکړم د وزیر اعلی صاحب به وکړم د اپوزیشن د لیډرانو به موږ کوم چې کوم دلته موږ سره په صوبې کې اسمبلۍ کې وو هغوی پکې ستړی کړي دي او الحمدلله موږ دغه چې دی د مشکل وخت چې دغه موږ په خیر سره پاس خو تاسو د هغوی مطالبو ته وګورئ او دا مطالبې صرف د دې پښتنو دلته نه دي په ایمان درته وایم دا مطالبې د کشمیر د خلکو هم دي د دې فوج ته هغوی هم تنګ دي دغه شانتې ستاسو د ګلګت خلک تنګ دي هلته هم د دې فوج خلاف د پاکستان خلاف یې نشته دغه قسم دغه څه ویو ته نفرت د فوج خلاف نفرت بلوچستان خو ستاسو له لاسه ودرې 10% بلوچستان کې ستاسو د حکومت رایداري نشته نو دا تاسو څه کوئ لږ غونته کې هوش وکړئ دې قوم باندې رحم وکړم د دې قوم خلک یې تاسو او زه راته دا ایمانا وایم چې په دې فوج کې 70% فوج چې دی هغه د دې شي خلاف دی خو دا یو غټه خبره ده چې زموږ دا فوج یو ډسپلن فوج دی ګنې دا به یو بل خونریزي وه په دې ملک کې نو زه تاسو ملګرو ته دا وایم چې ټیک شو زموږ له به کمزوري هم کېږي موږ له به غلطۍ هم کېږي خو موږ به خپل همت په نه بیلو زموږ چې کومې کمزورۍ تاسو موږ ته ښایي موږ به انشاءالله تعالی هغه کمزورۍ لرې کوو خو تاسو هم دا وعده کوئ او زه ستاسو برای میډیا په وساطت سره د پوره پاکستان ته دا خبره کوم پوره پاکستاني قوم ته دا خبره کوم چې هغه د هر پارټۍ لري چې مهرباني وکړئ لږ غونډې کې دا خپل ذهن کولو کړئ چې دا ترمیم چې دی هغه هم د ستاسو خلاف دی د
د ستاسو حقوق پوالي کېږي. که سړی اوچت کې تپوس پې نشي کولی، عدالت ته پې نشي تللی، دغه هر قسمه د هغه چې دی هغه حقوق چې دی هغه به ختم شي. داسې یو عجیبه غونته کې ماحول یې جوړ کړی دی چې په دې ملک کې اوس یو قانون او زمین بدقسمتۍ دی چې عدالت هم هغوی په هغه باندې فایزي صاحب قانون پاس کړ چې 63A دی که B دی هغې باندې چېرې د هغې اړو ضرورت نشته. مطلب دا دی که ته په اسمبلی کې زما په شانتې ممبر اخیستی شي او هغه ځان خرڅوي، خپل ایمان خرڅوي، د خپل د ملګرو چې کوم به له ووټ ورکړي په کومې نظریې باندې هغه نظریه خرڅوي نو هغه ته اجازه ده. په لنډو خبرو کې چې هغه د لوټه شي نو هغه ته اجازه ده. دا د کوم ځای قانون دی چې په دې ملک کې لاګو کېږي لګیا دی. مرګورو موږ لاسونه هم پړقو، نارې هم وخو، دغه به هم کوو، خو لږ غونته کې سوچ به هم کوو. او دا زموږ پیغام تاسو ته راورسېد، خو د هر یو سړي چې دی د خامخا تعلقي په پنجاب کې به مې پر خپل چمګاون کې دا خبرې ورته ورسوي. خدای ته وګورئ چېرې دا آئیني ترمیم چې کېږي دا زموږ د حقوقو خلاف دی. زموږ حق چې دا بنیادي حق چې کوم آئین موږ له راکړی هغه رالوالي کېږي. په دې ملک کې چې دی په دې ملک کې یو مارشالله چې قانوني طور مارشالله په تاسو راولي، دې وخت کې غیر قانوني مارشالله ده، دې له پس به په تاسو باندې قانوني مارشالله ولګي، په موږ ټولو باندې ولګي. موږ هم ته خلاص نه یو، خو تاسو به هم ته خلاص نه یو. نو ملګرو دغه خبرې وې د دې لپاره موږ راجمع شوي یو چې یو دا مشران چې کوم په جیلونو کې دي هغوی د ستاسو لپاره قرباني ورکوي. دلته ملګري چا خبر وکړ، ما اوس خیال نه دی چې عمران خان چې دی د خپل بچو لپاره نه یې لګیا، د خپل خویندو خپل میندو لپاره نه یې لګیا. که د خپل بچو لپاره کو نو په اولنۍ میاشت کې چې دته ویلو چې دا ټیکټ واخله او دا دغه واخله، زه لندن ته خپل بچو له دا هلته به خپل ژوند په ارام تېر کړي، هغه ورته وایي زه نه ځم. دلته د ټولو خلکو د ټولو لیډرانو د اپوزیشن والا دې زرداري او دې نواز شریف او دې خلکو به دا وي چې دا سړی په جیل کې 2 ورځې نشي تېرولی. دا د یو نیم کال تقریبا چې وشو له ټس له مسې نه کو. او زه دا وایم چې د هغه قرباني چې دا اصل قرباني هغه ورکړه. ما او تاسو هغه قرباني لا نه راوړو. عمران خان موږ به هغه قربانۍ ته انشاءالله ځان نیسو، نو بیا به انشاءالله موږ کامیابي. زما به دا خواست دی د پارټۍ مشرانو نه چې کوم مشران فیصله کوي دا احتجاج کوي یا د لانګ مارچ کوي یا د درنې کوي چې د هر قسمه احتجاج هغه اعلان کوي، نو زه هغوی ته دا خواست کوم چې سره ستاسو او سره زمین چې موږ دې پورې کوم احتجاج وي نو چې په هر ځای کې، که په اسلام آباد کې، که په لاهور کې، که په هر ځای کې، خو هغې پورې به ناست وي چې څوک ورې ساه نیو ته ګني مشرانو ته دا خواست کوم چې تاسو یو فیصله وکړئ. هېڅ ضرورت نشته چې موږ په ګاړو کې او په دغه کې ریلو کې ځو، پیاده به ځو له دې ځای نه یو لانګ مارچ به کوو، په ریلګاړو کې به ځو، پیاده به ځو، د ورځې به 10 کیلومتره وکړو که نه به ځو، ورو ورو به ځو، خو ځان به خو چې دا زما دا ایمان دی. زه د عمران خان دغه یو دغه له لانګ مارچ نه ډېر متاثره وم چې کله د ده حکومت ختم شو، دی د لاهور له را شروع شو او دی به ورځ په ورځ ورو ورو به مزل به یې کوو، یو ښار 10 غنټې 12 غنټې 10 غنټې به زما په خیال مزل کوو چې په اخره کې پکې ډزې وشوې. ډزې پې ولې وشوې چې هغه ورو ورو روان وو. په لاهور کې ورسره 100 کسان وو، په ګوجراوالۍ ته چې را رسېده نو ورسره 15,000 کسان وو. دا مثالاً خبره کوم. د 15,000 کسانو ته دغه رسېدلو 500,000 ټایم چې دی دغه زیات شو. نو زما دا ایمان دی که موږ د دې 400 له د دې پېښور له 10 کسانو د 100 کسانو کاروان روان کړه، انشاءالله چې اسلام آباد طرف یا په لکونو باندې نو دغه مشرانو ته زما دا خواست دی چې بل کوم یو مارچ نه موږ ته د ګاڼو ضرورت نشته. موږ ته هغه یو سړی به د کوره ځان له ټک پکه راخلي، هغه به خوراک به کوو، هلته به انشاءالله ځان د خوراک د رزق وعده الله پاک کړی ده، هغه به یې راله په خلکو ته په کاڼي کې دغه چې هغه رزق ورکوي نو موږ له به هم راکوي. زما دغه یو څو خبرې تاسو سره چې کول غوښتې
الله دې ستاسو ټولو ډېر عزت وکړي، الله دې تاسو خوشحاله آباد ساتي سره له ټولو پاکستانیانو، او الله دې موږ له وس راکړي چې موږ د ستاسو خدمت وکړو، د دې قوم خدمت وکړو، او انشاءالله تعالی اخرنۍ خبره به کومه چې عمران خان صرف ګورې د پاکستان لیډر نه دی، په دې وخت کې په عالم اسلام کې دغه په شانتي سړی نشته. ډېر زیات د فقدان دی د لیډرشپ په اسلامي ممالک کې، او زما دا ایمان دی که عمران خان له الله پاک ازادي ورکړه، انشاءالله تعالی عمده الله پاک په عمده عمران خان چې دی هغه به د دې ملک او د دې اسلامي ممالک چې دی هغه به مشر کوي. دا په اسرائیل کې چې کوم ظلم شروع دی، اسرائیل کې چې کوم ظلم کوي په فلسطین کې په فلسطینیانو باندې، او د هغې د پاسه به سره یو دوه اخرنۍ وړې خبرې کوم. د ستاسو دلته چې دی زموږ د جماعت اسلامي هغه سینیټر صاحب و، هغه چې د فلسطین په حق کې خبره کوي، قسم په خدای د ستاسو حکومت یې نه پرېږدي چې ته د اسرائیل خلاف خبرې وکړې. مشتاق سینیټر مشتاق صاحب دلته چې کوم حل روان دی او د چا په اشارو باندې روان دی، هغه موږ ته ټول واضحه کېږي، خو پکار دا دی چې موږ خلک چې دی لږ غونډې کې ځان راویښ کړو او د دې جهاد کې نور خپل ستړي وکړو. زه اخره کې بیا یو ځل ستاسو ټولو ډېر شکر ګزار یم چې تاسو دلته راغلئ، ستاسو جذبې ته سلام، او انشاءالله تعالی د پارټۍ طرفه چې څه قسم هدایات دي موږ ټول به په شریکه باندې. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.